واقف شاز دی جمعیت علماء اسلام کې شمولیت په دې کې ډېر بنیادي رول او بنیادي کردار هغه زموږ د انتهایي معزز ورور سیف الرحمن ایډوکیټ صاحب کوم چې زموږ د تحصیل الفرید جنرال سیکرټري دی د هغه دی د هغه په ډېر هغه الفاظ ما سره نشي زه د هغه شکریه ادا کوم او زه هغه ته خراج تحسین پیش کوم او زه خپل نورو ملګرو ته نورو تحصیلونو ملګرو ته دا دغه چې څنګه هغه یو بنیادي کردار ادا کړو داسې یو شمولیت وکړو نو ستاسو هم ذمه داري جوړېږي چې د اختر نه وروسته انشاءالله ولازم تر نه ختمېدونکې سلسله شروع شي د شمولیت کې میډیا والا سلک خبرې اترې وشوې زه د جمعیت علماء اسلام له طرفه د ټولو له طرفه زه چې څه خبرې شوي دي هغه یو بل دا راځي دا خاص خبره نه وي تاسو ته پته ده چې په دې ځای کې په کوم وخت کې جنرال الیکشن 2018 اور 2018 الیکشن صرف یو میاش منگتا د صوبائی اسمبلی او د قومي اسمبلی زموږ مرګو د ټیکټونه ملاو شي تاسو کتلی وه چې په 2018 کې جمعیت علماء اسلام 23,000 دا ریکارډ و چې 23,000 جمعیت علماء اسلام اخیستی نن زه تاسو دا وایم چې انشاءالله دا قیادت د ورکر په لاس تللی ته جمعیت علماء اسلام که امیر دی هم ورکر دی که جنرال سیکرټري هم ورکر دی او کوم عامله دا هم ورکران دي زه دا امید ساتم چې کوم دا پوره تحصیل چې په رمضان کې کوم شمولیت وکړو زه د دغه ټول نه زیاده شکریه ادا کوم او زه د بشام تحصیل د شیر محمد مولانا شیر محمد حقاني صاحب نه دا امید ساتم چې په رمضان کې د یو دروند پروګرام وکړي چې جمعیت علماء اسلام ثابته کړي چې په شنګله کې صرف جمعیت علماء اسلام دی او پاکستان کې انشاءالله او په آخر کې زه ټولو ملګرو چې کوم د پورنډه راغلي سیموار ملګري کوم د کاڼا راغلي کوم د الپورۍ نه راغلي او کوم د چکیسن نه راغلي او کوم د وکیل صاحب سره کوم ملګري راغلي کوم شمولیت زه ټولو شکریه ادا کوم او د اسرائیل ویده چې هغه ازاره شوې ده د دې مطلب دا دی چې دا ملک جوړ شوی د کلمې په نوم باندې دی او چې کله په دې کې د اسلامي نظریاتو خلاف یو کار کېږي زموږ ذمه داري ده چې موږ هغې ته رکاوټ جوړ شو او هغه موږ بند کړو بل تاسو د کمرتوړ مهنګۍ د څنګه چې امیر صاحب وي وګورئ دا حکومت په دې وعدو باندې نه راغلی دیو اته کاله د خلکو د آیډیل خبرې کړي دي چې موږ به دا کار کوو موږ به دا کار کوو د هرې خبرې نه چې دی هغه واپس شوی دی په انګریزي کې د یو ټرن اخیستی دی د یو ټرن مطلب دا دی چې خپل هغه دوکې لاړې بیا په دې موجوده وخت کې په حیثیت وکیل په حیثیت تعلیم یافته سړی زما دا فرض جوړې ده چې زه د داسې جماعت انتخاب وکړم چې هغه د دې یهودي لابۍ د دې اسلامي تشخص چې کوم خلاف کار روان دی دې ته یو رکاوټ او یو دیوال نو ما سره د خپلو ملګرو په جمعیت علماء اسلام کې د شمولیت فیصله کړې ده تکبیر تکبیر جمعیت علماء اسلام روزه لګنا आवाज تکتیز کې نعره تکبیر چونکې موجوده زموږ د علاقې کې دي غریزې علاقې دي زیات کسان چې دي هغه موږ خبر کړي نو کې راغلي نه دي او ان شاء الله تعالی زه خپل پوره صلاحیتونه د جمعیت علماء اسلام د مفاد لپاره استعمالوم زما ذاتی مفاد چې دي دا وروسته یو د جمعیت علماء اسلام مفاد چې دا مقدمي او ان شاء الله تعالی د دې خبرې په هغه ثمر ملاويږي چې زرانه ما دومره په دې وجه باندې اثر په موجوده وخت کې چې دی حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب قیادت چې دی په هغې باندې موږ فخر کوو او دا واحد شخصیت دی په عالم اسلام کې چې هغه دا خبرې اته کاله مخکې چې دی پوینټ آوټ کړي دي چې دا سړی په یهودي جنډه باندې روان دی دا د یهودیانو ایجنټ دی او دی به دا کارونه کوي د هغه په حکومت کې ممتاز قدر قسم خلک پانسي کېږي او آسیه چې دی هغه رها کېږي عافیه صدیقي چې دی هغه د جیل نه دنده ده آسیه چې دی هغه رها شوې ده باقاعده په دې ټول کردار کې ورسره زموږ
هغه کوم خلک چې په نظر نه راځي خلایي مخلوقو زمونږ عدالتونه زمونږ اسټیټ په دې جوړه کې شریک دي او موږ به ان شاء الله تعالی خپل پوره صلاحیتونه چې دي هغه به د دې خلکو خلاف استعمالو او د پاکستان د جغرافیې د پاکستان د نظریاتو او د اسلامي نظریاتو هغه تحفظ وکړو. زه په اخره کې د خپلو راغلو ملګرو او د جمعیت العلماء اسلام د ټولو اکابرو نه دې شکریا ادا کوم چې دوی دومره عزت ماته راکړل چې زه دومره د عزت حقدار نه وم. واخر دعوانا چې الحمدلله رب العالمین. कुमकुम हेयर ऑयल प्लस टॉनिक सिर्फ एक हफ्ते में बाल गिरना बंद, बालों को लंबे घने सियाह और चमकदार बनाए, खुश्की सिकरी का जड़ से खात्मा करता है। ख़ुसूसन रात को सोते वक्त बालों में मालिश करने से भरपूर व पुरसुकून नींद के लिए निहायत मुफीद है। हर किस्म की केमियाई मुरकबात से पाक है। अमीर साहब, जिंदा शाहरा, वाली साहब, कल सकी, शेर आलम खान और तासिफ अलुमा उलमा और आगे मौजूद अस्सलाम वालेकुम। हमारी तारीख से मुझे और असल खबर ये वाक़िफ़ शाह साहब के जसफ दवा वाक़िफ़ शाह साहब का हमारे बार बार जिद्दती दो दस तरीके से पर दस टाइम माने ये इस्लाम कबूल को चिदा देर और हम टाइम दे और देर ग्रांड वक्त है लेकिन जो सोमरा पार्टियां दी अगर हम नाराजी अगर पशादी सिर्फ वाहिद जब इस्लाम दे दिन का कुर्बानी और कई और इंशाअल्लाह ताला मन तासुर और कराची मन बा इंशाअल्लाह बदल के सब इंशाअल्लाह जब बाद जब इस्लाम खिदमत को और इंशाअल्लाह शान बशार चकते नमाज से शान राडियो और मुझे चकते तो हमारे पास और सफर हमारे बाबा तो पहुंचे हुए दा मेहनत को और से भी इस्लाम का आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. هغه په عذاب کې اچوله کمر توړ مهنګایي او کومې وعدې چې هغه کړې چې زما 350 ډیمونه جوړو 1 ارب درخت او ونه بلګو 1 کروڑ نوکریانې به ورکوم خلک به د بهر نه نوکرونه دلته راځي او زما وزیر اعظم هاوس گورنر هاوس وزیر اعلی هاوس د دې نه به زه یونیورسټیانې جوړوم او مختلفې دا وعدې ولیدې چې نن د عوامو زندگی هغه په عذاب کې ده مختلف ټیکسز روزانه باندې وشي چې مذهبي طبقه راوچته کې او زار شم د حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب نه چې هغه دغه د مورچې خلک دغه د ټوپک خلک د خلکو نه ټوپک اغوستی دی د مورچې نه یې راکوز کړلي چې موږ په دې ملک کې د جمهوریت په لاره پرامن جدوجهد سره د اسلامي نظام دپاره کوشش کوو. نن مولانا فضل الرحمن صاحب زموږ د پاکستاني عوامو د امیدونو هغه مرکز او محور دی. الله پاک دې هغوی له ډېره زندګي ورکړي او انشاءالله العزیز چې زموږ په دې ملک کې کله هم ازادانه الیکشن وشي او د دغه غیر مرئي مخلوق په هغه کې لاس نه دغه خلایي مخلوق په هغه کې کردار نه بیا به موږ وګورو چې پاکستان عوام اعتماد په چا باندې کوي. کله هم په پاکستان کې ازادانه الیکشن نه دی شوی. نو په دې وخت کې د واقف شاه صاحب دا فیصله کول جمعیت علماء اسلام کې د شمولیت اعلان کول دا انتهایی خوش آئین هم دي او دا جمعیت علماء اسلام په مولانا فضل الرحمن صاحب باندې د اعتماد مظهر هم دی او موږ ګورو چې څومره نوجوان نسل موږ ګورو څومره نوی نسل موږ ګورو روزانه چې هغه د دې حکومت نه او د دوی دغه کوکلې دعوونه او مایوسه کېږي هغه جمعیت علماء اسلام کې د شمولیت اعلان کړي. زه واقف شاه صاحب ته د زړه د تله هر کلیم ویم او دته دا باور هم ورکوم چې انشاءالله العزیز تاسو خو ټیک ټاک صحیح فیصله کړله په صحیح وخت کې کړله د صحیح جماعت انتخاب کړله او انشاءالله العزیز موږ به تاسو ته عزت او احترام درکړو. ستاسو کوم جایز مقام دی ستاسو کوم جایز ځای دی جایز حیثیت دی انشاءالله العزیز په هغې کې موږ او زموږ دا ملګري موږ به د بخل نه کار نه اخلو. زه په آخر کې بیا د دې خپلو راغلو ملګرو چې په دې روژه کې په دې باران کې هغوی دلته تشریف راوړلی زه د هغوی شکریه ادا کوم او واقف شاه صاحب ته په دې شمولیت باندې د زړه د تله مبارکي ورکوم. الله پاک دې زموږ دا تعلق قایم او دایم ساتي. واخر دعوانا الحمد